السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترم ملګرو او تاجر اتحاد برادری، ستاسو دا کم میټینګ چې نن او ستاسو دا کم د حال کې د ټیمه راغونډه ده، خاص کر دا د بجلی په حواله سره. حقیقت خبره دا ده، زمونږ حاجي صاحب محترم خو ډېرې تیزې خبرې وکړلې او سختې خبرې وکړلې. کله چې بنده دا تیزې او سختې خبرې کوي نو دا هله کوي چې کله بنده تنګ شي. تنګ آید بجنګ آید. او دا عوام یقینا چې تنګ شوي دي، ځکه دا زمونږ د سټیټ او زمونږ د حکومت ذمواري ده چې دا حکومت زمونږ نه دا ټیکسونه علي، د تاجر برادرۍ نه دا ټیکسونه علي. پکار ده چې دا ټول سهولتونه دوی ته مهیا کړي. دوی به موږ ته زر دا ووایي اکسین صاحب او یا د حکومت دا کم چې نماینده دغه دي دا افسران دي چې یاره خلک غلا کوي او موږ ته د بره نه دا لوډ شیټینګ دی او دا دي هغه دي. تاسو دلته څه له ناست یې؟ دا دومره غټې غټې تنخواګانې او دا دومره غټ غټ سهولتونه چې تاسو له حکومت درکړي دي، دا بنګلې یې درکړي دي، دا لوی لوی ګاډي درکړي دي، دا دومره غټ غټ سهولتونه درکړي دي، د دې لپاره درکړي دي چې تاسو به د غل لاس هم نیسئ، تاسو به د ظالم لاس هم نیسئ او تاسو به قوم ته حق وررسوئ چې کوم حق د قوم دی. او چې نشئ ورکولی دا حق، نو تاسو ریزاین ورکئ، لاړ شئ د دې سیټونو نه. نو یقینا چې دا عوام تنګ شوي دي. لکه تا چې کوم د لوډ شیټینګ فارموله په کومو پیډرو باندې او کوم لوډ شیټینګ چې کوم شیډول دی هغه دې جاري کړی دی، نو تا نه عوام دا توقع کوي چې حق باندې زیات ماته مه راکوه. ټیک شوله 50% ریکوري کېږي یا 60% ریکوري کېږي یا د هغې مطابق تا لوډ شیټینګ بره دغه کړی دی. خو اوس چې هغه هم ته داسې راپرېږدې ما ته چې هغه ته ما ته 5 منټه راپرېږدې، نو بیا 10 منټه بیا نه وي. بیا زما چې کوم کور کې د ګریل وي صارفین کوم فرج دی وغیره هغه سوځېږي. نو یار دا قوم به څه کوي؟ دې باره کې زه تاجر رونو ستاسو ورور یم. یقینا ستاسو اواز به زما اواز وي، زما اواز به ستاسو اواز وي. او انشاءالله چې تاسو به دغه سړک باندې ناست یې، زه به هم درسره ناست یم. او چې تاسو مطلب دی چې کوم ځای ته ورځئ، د ډي سي دفتر ته ورځئ، زه به هم ستاسو نه مخکې یم انشاءالله. خو دا خبره ده چې یاره موږ خو دا غواړو چې زموږ قوم ته سهولت ورکړی شي. موږ جنګ نه کوو، موږ وجلم نه کوو، موږ اسم نه کوو، خو لکه دا غواړو چې یاره قوم ته زموږ سهولت ورکړی شي. او د بازار مطلب دی چې لکه څنګه دی وي حاجي صاحب چې یاره مثلا لکه زه بازار دکان هم بند کړم، دا خو تا ته نقصان دی او تا ته مطلب دی زه به داسې کار بیا ټیک د کوم چې په هغې باندې تاسو ته لکه مطلب زورنه درکولی شي. په بازار کې مطلب که زه دکان را بند کړي او بس موږ اړتال وکړو، نو ټیک د زما دکاندار ورور ته خو نقصان وشو، خو موږ به بیا راځو، بیا به مطلب دی چې دغه بجلیګر نه محاصره دا کوم چې بجلیګر زموږ دی د وابډا د هغې نه به محاصره کوو. بیا به موږ مطلب دی چې راځو دا قوم به روباسو، ستاسو د دفترونه به محاصره کوو او موږ فوراً دا وایو چې یاره موږ ته دا بجلی دا نظام ټیک کړی شي. او که ټیک نه کړی شي بیا چې تاسو څنګه اواز انشاءالله به زما هم اواز وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.